بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یو رسول دے. قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د هغه نه رسولان. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. آیا کچری مړ شي هغه او یا ووژلی شي نو تاسو به واپس سئ په پوندو خپلو باندې، یعنې تاسو به واپس سئ په خپلو پوندو یعنې شاته. ومن ینقلب على عقبیه او هغه څوک چې واپس لاړو په پوندو خپلو باندې فلن یضر الله شیئا پس هرگز به نقصان ونه رسوي الله ته هیڅ قدر لا. وسیجزي الله الشاکرین او زر ده چې بدله به ورکړي الله شکر ګزارو ته. وما کان لنفس ان تموت او نشته د یو نفس لره چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره. کتابا مؤجلا لیکلی شوي نیټه باندې. ومن یرید ثواب الدنیا او هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا نؤته منها نو وربی کو هغه ته په دنیا کې. ومن یرید ثواب الآخرة او هغه څوک چې غواړي ثواب د آخرت نؤته منها نو وربی کو هغه ته د آخرت نه. وسنجزي الشاکرین او زر ده چې بدله به ورکو مونږ شکر ګزارو ته. وکأی من نبی قاتل معه او ډېر ځله تیر شوي دي د پیغمبرانو نه چې جنګېدلي وو د هغه سره ربیون کثیر الله والا خلق ډېر، خدا پرسته خلق ډېر. فما وهنو پس نه همت وبیلو لما اصابهم په هغه تکلیفونو چې ورسېدل دوی ته فی سبیل الله په لار د الله کې. وما ضعفو او نه یې کمزوري ښکاره کړه. وما استکانو او نه یې سرونه ټیټ کړل یعنې نه دباو شول. والله یحب الصابرین او الله خوښوي صبر کوونکي خلک. وما کان قولهم او نه وه خبره د دوی الا مگر ان قالو چې ویل به دوی ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ای رب معافي وکړه مونږ ته زمونږ د ګناهونو. واسرافنا فی امرنا او د حد نه اوړېدل زمونږه یعنې اسراف کول زمونږه فی امرنا په کار زمونږ کې. وثبت اقدامنا او مضبوط که قدمونه زمونږه. وانصرنا علی القوم الکافرین او امداد کې زمونږه په قوم کافر باندې. فآتاهم الله ثواب الدنیا پس ورکو دوی ته الله ثواب د دنیا. وحسن ثواب الآخرة او ښکلی ثواب د آخرت. والله یحب المحسنین او الله پاک خوښوي دغه شان نیکان خلق. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې وما محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، چې محمد صلی الله علیه وسلم خو یو رسول دی. دغه نه مخکې رسولان تیر شوي که هغه مړه شي یا ووژلی شي نو تاسو به اسلام پرېږدئ. خبره دا وه چې مونږ د احد د میدان خبره روانه ده که نه په تېره رکوع کې هم. عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري چې په دغه ځای باندې مقرر کړی شوي په دې دره باندې په دې غونډۍ باندې چې په دغه لاره د دشمن د راتلو خطره وه نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوی دغلته تیار نیزه باز ودرولي چې په دې طرف ته نه کافر رانه شي. نو د نورو طرفونو دریو طرفونو ته حالات لکه ټیک وو. نو دوی چې څنګه ولیدل چې جنګ وګټلی شو نو بس دا صحابه راکوز شول. هغه ورته ډېر اوازونه وکړل خو دوی نه منله. بل طرف ته خالد بن ولید لا ایمان نه و راوړی په دغه وخت کې
یو ایسته د شانه وکتل چې هغه ځای خو لاره خو خالي شوه او مسلمانان باندې حمله کولی شو، بس د شانه پرې ورالل، ګټلی جنګ وچ په وچه په بیلات باندې د دوی د کمزورۍ د لاسه مثال کې الله پاک خو په هر څه پوهې بادشاه دی، په دې کې ډېر لوی خیر او حکمت و د آینده دپاره سوچ او فکر و چې تاسو به څنګه زندګي تېروئ. بس په دې دوران کې دا ټول حالات ګډوډ شو. په دغه وخت کې ابن قیمیه یو کافر و، هغه یو غټ کاڼی راواغستو او زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس یې ورګیل کو او هغه ډایرکټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه ولګېده او دا مخکیني غاښونه نه دا یو غاښ یې مات شو، لکه دومره په تیزۍ ولګېده. سوچ وکړئ څومره سخت درد. نو نبی صلی الله علیه وسلم استرارتاو شو، رارتاو شو، بېهوشه شو. بس یا خو دغه ابن قمیه او یا بل چا خو یوه چغه یې ووالوی محمد ووجلی شو صلی الله علیه وسلم. او د دې چغې سره د ټولو مسلمانانو حوصلې ګډې وډې شوې که نه، مختلف قسمه خبرې شروع شوې. ځینو صحابه وویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ نه لاړو، موږ په دنیا کې څه کوو؟ او ایسته کې تور کېښوده ویې به چې کافرانو مړه کړي چې خبره هم خلاصه شي. ځینو کسانو دا سوچ وکړو چې که نبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر وي نو خو به نه مړ کېدو، نو چې د الله پیغمبر مړ شو نو دې مطلب دا دی چې لکه دا د الله پیغمبر چې دی نه رانه لاړو، نو بس چې مونږ خپل پلار نیکه دین ته واپس لاړ شو. او ځینې کمزوري مسلمانانو لکه نوي مسلمانان شوي، کمزوري مطلب دا چې نوي مسلمان شو، هغوی خو د مسلمان د پوره د اسلام د تفصیل د سنه لا نه و خبر، نو هغوی ته دا خیال راغی چې راځئ چې د مشرکانو د سردار ابو سفیان نه امانتې حاصل کړو. اوس په دې حالاتو کې چې خلک په سوچونو کې وو، نو د انس رضی الله تره د انس بن نظر نو هغه ویوی که محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو نو در محمد صلی الله علیه وسلم رب خو نه دی قتل شوی کنه. او بیا یې وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس په دنیا کې څه خوني څه کار په دنیا کې زموږ څه کار دی. وایي دا یې وویل ایسته کې ورغی د کافرو لښکر ته او بس هغونه یې خړسار اخ کړي وه، بس قتلونه یې کول لکه هغوی مرداران کول او دونه بهادري وکړه اخر دا چې یو کس و که نه د هغو په صفونو کې ورغی نو اخر دا چې شهید کړلی شو. په دې کې پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته هوش راغی، نو نبی صلی الله علیه وسلم په زور آواز باندې وی آواز وکړو الی عباد الله انا رسول الله، د الله بندیانو ما طرف ته راشئ زه د الله رسول یمه. کعب بن مالک رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم وپېژندو او مسلمانانو ته یې چغه کړه وی مسلمانانو راځئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، هغه دلته موجود دی. زر صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم نه راچاپېره شول، تقریبا 10 صحابه رالل، د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع یې شروع کړه، ګیره یې واچوله. او په دې کې سعد بن ابي وقاص رضی الله او حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ډېره زیاته په بهادرۍ سره غشي نیزې چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې راورېدل که نه د کفارو د طرف نه، هغې ته یې ځانونه ډال کړي وو. او په دغې حالاتو کې دا آیتونه الله رب العالمین نازل کړل چې محمد صلی الله علیه وسلم خو یو رسول دی، نو چې هغه مړ شي یا شهید کړی شي نو تاسو به واپس په پوندو ځئ، مطلب دا تاسو به د اسلام نه واپس کیږئ. او که څوک وګرځېدو نو الله له نقصان نشي رسولی، ځان ته یې نقصان ورسوو. د دې آیت د نازلېدو نه 9 کاله 7.5 کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم د وفات خبر صحابه واورېدو د ټولو حوصلې ایسته ګډې وډې شوې. د بنده چې ډېر زیات محبت وي که نه او لکه داسې غټ غم په بنده راشي نو بیا دا ذهن کار پرېږدي. نور صحابه خو پرېږدی، حضرت عمر رضی الله عنه غونته کې فقیه او مدبر صحابي چې دی ایسته پاڅېدو او ایسته یې توره وی راویسته او وی چې که چا ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو سر به قلم کم، لکه بالکل نه شو برداشت کولی. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی نو حیران شو چې عمر رضی الله عنه دا څه خبره کوي
چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی که نه، حالانکه خو وفات شوی و په دغه وخت. نو عمر رضی الله عنه ته یې وی عمره کښېنه، حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي عمره کښېنه. او عمر رضی الله عنه هسې په جوش باندې تقریر کوو، د سره یې وله په خبره باندې غوږ هم ونه ګرولو، بلکل حوصله یې ګډوډه شوې وه. په دې کې چې عمر کښېناستو رضی الله تعالی عنه، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راپاڅېدو او دا آیت یې ولوستو، حمد ثنا د الله وی او دا آیت یې ولوستو. وایي که څوک د محمد عبادت کوي نو واورئ چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، او که څوک د الله عبادت کوي چې الله ژوندی دی او همیشه به یې، هغه له مرګ نشته دی. او چې دا آیت یې ولوستو نو عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه حیران یم چې دا آیت خو 900 کاله ما څومره ځله دا آیت تلاوت کړی که نه، خو وایي ما ته داسې ښکارېده لکه دا آیت چې په دغه وخت کې نازل شوی. نو د دې آیت په معنا وایي زه هله پوه شوم. کله کله داسې چلي قرآن بنده وایي که نه، خو بنده ته پته نه لګي. خو کله چې د انسان د عمل د دې قرآن مطابق شي نو بنده وایي که دا قرآن ما ته لګیا دی. نو لکه د بنده په ذهن کې یو خبره راشي او قرآن یې ورته ایسته واضحه کړي چې دا خبره داسې ده او داسې به عمل کوې که نه. نو ځکه چې دا د الله کلام دی، ښایسته کلام دی، نو تاسو ټول قرآن ته خپل ځانونه یکسو کړئ، په قرآن باندې عمل کوونکي شو. بیا الله رب العالمین فرمایي چې هر انسان له هر نفس له مرګ راځي په خپل لیکلی شوي نیټه باندې. او که څوک دنیا غواړي دنیا به وله ورکم، څوک اخرت غواړي اخرت به وله ورکم. نو دلته الله رب العالمین ډېره ښایسته خبره زما او ستا سوچ ته راولي چې د جنگ په میدان کې یا د میدان جنگ له تلل یا سختي یا بیمارو له منامخ کېدل دا د مرګ نښه نه ده چې بس تو به مړ کېږې. تو جنګ کې نو تو به مړ کېږې، ول جنګ نه کې نه به مړ کېږې. تو بیمار شې مړ کېږې، چې بیمار نه یې ولې تاله به مرګ نه راځي. الله فرمایي چې د هر چا وخت مقرر دی، د مرګ نه تېښته نشته دی، خو د مرګ نه پکار ده چې یره هم بنده ونه کړي. د مرګ د یاري چې دی نو دی پته نشته څه کوي چې د مرګ نه بچ شم که نه، حرام کوي او شرک کوي او جادو کوي او چې د مرګ نه بچ شم. مرګ نه بچ کېدل نشته دی. الله فرمایي وخت مقرر دی د هر چا، د چا چې کوم ټیم مقرر دی بس په هغه ټیم باندې به دی ځي، الله ته به حاضرېږي. د خالد بن ولید نه بل زیات څوک ډېر په جنګونو کې چې پوره زندگی په جنګونو کې تیره شوې وه، او چې خپل بستره باندې پروت و نو لکه وایي د هغه په دې وجود کې داسې یو ځای هم لکه یوه حصه داسې نه وه. وایي د یو مطلب یو لویشت ځای هم داسې نه و چې په هغې باندې د تورې او د نیزې نښه نه وي، لکه دونه دا ټول وجود د هغه نښه و، چاڼ و په دې جنګونو باندې. او سوچ وکئ مرګ وله چې دی نو په خپل کټ کې په بستره باندې وله مرګ راغی. دونه جنګونو کې الله پاک نه مړ کوو، نو هغه جنګ له تلی خو الله بچ کوو. نو دغه شانتې الله رب العالمین بیا فرمایي چې تاسو د دنیا سوچ پرېږدئ، په دنیا کې اوسئ د آخرت د ګټې دپاره که نه. نو که څوک دنیا غواړي دنیا به وله ورکم، الله فرمایي که څوک آخرت غواړي آخرت به وله ورکم. نو ښه دا نه ده چې په دې دنیا کې ژوند د آخرت د کامیابۍ دپاره تیر کړو که نه، چې څنګه ژوند تیرو. په نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي و، نو مسجد نبوي طرف ته کور جوړو، نو مسجد نبوي طرف ته یوه کړکۍ روشندان ورته موږ وایو که نه بره یو ځای پرېښودو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو دا کړکۍ دې ولې پرېښودې ده؟ نو هغه ورله جواب ورکوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې هوا پکې راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که تا دا نیت کړی وې چې په دې کې به د اذان آواز راځي نو تا ته به ثواب میلاوېدو، هوا خو به هسې هم راتله. نو داسې ډېرو کارونو دغه شانتې حال دی که نه چې مونږه د نیکۍ سوچ کوو د آخرت د ګټې په سوچ باندې، نو هغه دنیا خو هسې مونږ ته میلاویږي. لکه مثال د خپل بال بچ پرورش کوم، د خپلو بچو خدمت کوم، د خاوند فرمان برداری کوم، په کور کې لکه خرچه کومه یا بدني خرچه کومه، مالی خرچه کومه، او زما سوچ دای چې د الله په ما یخي دي، زما فرض دي زه به یې کوم. نو دغه بچی خو به ستا په کار خامخا راځي، د دنیا په کار کې خو به خامخا ستا په کار راځي، خو ته خو یې د آخرت په سوچ باندې د هغه پرورش کې که نه، نیک پرورشي کې. داسې ډېر شي مثالونه دي چې تاسو د دنیا سوچ په ځان مه راحاوي کوئ، د آخرت سوچ په ځان باندې حاوي کوئ، راخور کوئ.
دنیا خو هسې موږ ته میلاویږي چې څه په نصیب کې هغه به الله رب العالمین هسې هم راکوي که نه. بیا الله رب العالمین فرمایي وایي څومره ځله الله والا خلک چې دی د خپل پیغمبرانو سره جنګېدلی دی، خو چې الله په لار کې ورته کوم مصیبت رسېدلی دی نو په هغې کمزوري شوي دي او نه دباو شوي دي، چا نه یېرېدلي نه دي. نو الله دغه شان صابره خلک خوښوي، لکه الله پاک اوس ما او تا ته د صبر تلقین راکوي. مجاهدین ته وګورئ څومره مجاهدین چې وو الله په لار کې به جهاد کوو چې مرګ نه و مقرر شوی. په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ که نه چې مرګ په خپل کور په کټ په بستره کې و، نو خپل کور په کټ په بستره کې الله پاک والا فوتګي راوسته که نه. نو بیا الله رب العالمین ځکه فرمایي چې څوک رانه آخرت غواړي که څوک دنیا غواړي هغه به وله ورکوم. خو الله رب العالمین دلته د دې خلکو د دې ثابت قدم خلکو یوه دعا ښوولې ده او دا ډېره بهترینه دعا ده او دا به ما او تا ټول وایو. ټیک شو، د هر مانځه نه پسې لوستی شئ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ای رب زموږ ګناهونه معاف که او زموږ په کار کې که زموږ نه که څه زیاتې شوی اسراف شوی الله هغه هم راته معاف که. الله موږ ثابت قدمه وساته چې موږ قدمونه مضبوطي په دین اسلام باندې او د کافران په مقابله کې الله زموږ مدد وکړه. او الله رب العالمین فرمایي ما هغوی له د دنیا ثواب هم ورکو دنیا اجر او بهترین اجر د آخرت مې وله ورکو. نو دا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره ده. اکثر ملګري رانه تپوس کوي که نه زما دنیا هم په سخته ده زما آخرت خو پته نه لګي او زما دا تکلیفونه دي دا تکلیفونه دي. دا ډېره ښکلې جامع دعا ده، د قرآن آیت دی او الله راته ښوولې ده او الله د هغه خلکو صفت کړی دی چې چا دا دعا غوښتې ده. نو دا دعا څه ده؟ د دې ځای نه خپل قرآن شریفونو کې نښه وکئ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دا دعا ده او ټولې زوت کوي په یادو باندې هو د ځان سره نوټ هم کوي ښه. او د هر قسم حاجت دپاره ده چې د خپل ګناهونو د معافۍ لپاره او کم چې زموږ نه زیاتې کمې کېږي ځکه چې موږ په اسلام صحیح عمل کوونکي نه یو که نه، د هغې دپاره او زموږ قدمونه مضبوط کړه چې زموږ الله پاک په اسلام باندې قدمونه مضبوط کړي که نه. آمین ثم آمین.